أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 96 اور آیت نمبر 97 و آیت نمبر 98 مطالعہ مجنون کو انشاءاللہ. څه خاص وجوهات نه پرون درس پته شوی نو زه د هغې معذرت کوم، زه بیمار وم. الله دې ټولو بیمارانو ته شفا ورکړي. فرمایي چې ان الذین حقت علیهم، الله یایي چې یقینا د تا د رب طرفنا علیهم حقت علیهم کلمت ربک، ان الذین کم خلق باندې د تا د رب طرفنا چې دیوا فیصله شوی ده، یعنی وا کلمت د ځکه کلمت هم یې خود ځکه حکم، یعنی یو حکم یو فیصله شوی ده او هغه فیصله نافذ شوی ده. لا یؤمنون، لہذا غي اوس ایمان نه راوړي. اچھا دا سه الفاظ قرآن کې ځای په ځای رسي، خو دې نه دا مطلب خستن بالکل غلط تا چې الله فیصله کړی ده نو بس موږ ایمان نه قبلو، یا ایمان قبول کړی وي خدای سیده لارې باندې نه ایمان سره دا نور غلط کارونه کوي، وایي چې بس الله ته دا منظوره ده، نو دا الله لیکلی ده. دا یو غلط الزام ده چې موږ په الله لګو. د ځکه د دې مقصد دا ده چې ته کله خپله باندې دی رای هدایت طلبګار نه وي، ته خپله باندې سیده لارې طلبګار نه وي، ته د نیکۍ خواهش نه لرې یا ته د ایمان خواهش نه لرې، یعنی اول خدا خبره ده چې ته د ایمان خواهش نه لرې نو تا ته ایمان نه ملویږي. دا خبره الله تعالی د کفار مکه په متعلق کوي چې یاره دی بس یو ضد و انا و درمی کې دی مبتلا شوي دي، انا پرستی کې، دنیا پرستی کې، نفس پرستی کې، لہذا دی باب کې الله فیصله کړی ده چې دی به کله ایمان نه راوړي. خو د دې دا مطلب نه شو چې یاره الله یې بس فیصله کړی ده. دا آیتونه چې کله نازل کېدو نو هغه ټیم خو ډېر خلک داسې وو چې ایمان یې نه و راوړی، خو به 8 هجري کې چې کله مکه فتح شه نو بیا خو ډېرو پکې ایمان راوړو، مغه کفارو چې کومو ته دا خبره شوې وه نو دې نه دا واضحه ده او بالکل واضحه ده چې الله تعالی دا مقصد نه ده چې ما فیصله کړې ده. الله تعالی داسې زیاتی کلم نه کوي. الله دا خبره ځکه کوي چې د تا طرز عمل او د تا ډیمانډ او د تا تقاضي او تا خواهشات چې کم دي زه به د هغې په مطابق کې تا په متعلق باندې فیصله کوم. ته خپل نفس پرستی، دنیا پرستی کې لګیای او تا نیکیو ته اډو اجت نشته، ته نیکیو ته د نیکۍ کار ته د خواهش نشته نو نیکۍ کلیار تا ته نشي میلوېدی، او چې تا د څه شي خواهش کوې زړه کې هغه درته میلوېږي لارې کې، لہذا پکې منډې وایه. نو لہذا هغه ټیم کې کفار مکه باره کې دا خبره ضرور شوی وه، مګر بعد کې بیا هغوی ایمان هم راوړو چې کله هغوی د ایمان جستجو کو، خواهش یې ظاهر کو، نو لہذا الله تعالی ورته لارې کولا وکړلې. نو دلته مقصد دا ده چې څو پر چې د تا خواهش نه وي د یو راه هدایت خستنې یا سیدې لارې باندې تلنې زندګۍ جوړونې نو الله تا ته نه درکوي، اور بل طرف ته که د تا د ایمان خواهش نه وي نو الله هم تا ته ضرورت نشته ده. ولو جاءتهم كل آیه، خوا دی ته ټولې نشانۍ وښیې، چونکې دی به د نشانیو تقاضې کولې، ډیمانډ به کولو، نو الله تعالی ورته وایي چې داسې نه ده چې دا نشانیو په وجه ده، د دوی ضد ده، هډ درمي ده دوی په زړونو کې، یو بغض ده، یو
کینا ده اور یو عجبه او د خپل کوم مقام چې دغه مقام پرېښنې ته تیار نه دي دی وجې نه دی بنې کوي او د بنو په بنیاد باندې ته وا نشانی شی بل نشانی شی یوې ته به جدو یی بلې ته به جدو یی بیا به بلې ته بله نه ماویر کوي بیا به بلې ته بله نه ماویر کوي نو لهذا دی ته چې څومره نشانی شی ولو جاءتهم کل آیه خو څومره نشانی ورته وشی د ایمان راړلې ونه دي حتی یروا العذاب العلیم هغه پورې چې څو پورې دی دردناک عذاب نه وي کتلی عذاب علیم تذکره ورستم شوي ده چې موسی علیه السلام دعا کړې وه او موسی علیه السلام ته ویلي چې تا دعا منظوره ده دلته کې الله تعالی د غبرې کې ای چې را دی ایمان نه وروړي چې څو پورې دی عذاب علیم کتلی نه وي عذاب علیم مطلب چې درناک عذاب وګوري بیا به دی یایي چې موږ ایمان خو هغه ایمان خو به قابل قبول نه ده کم یو لکه څرنګه فرعون چې کله غر کېدو نه خو ویلو چې ما ایمان راړلو او زه منم د موسی رب او د هارون رب او د بني اسرائیل رب زه منم لیکن الله تعالی ورته جواب وکړو چې اوس هېڅ فایده نشته ده نو دلته لري چې څو پر چې دی عذاب علیم نه وي کتلی د ایمان نه راوړي دا یو تنبیه الفاظ ده یعنی بل طرف ته ډراوه ده دی ته ډر چې داسې نه چې عذاب علیم در باندې راشي بیا به تاسو ایمان هم قابل قبول نه وي لہذا بیا مخکې الله تعالی یو مثال شي چیرې دی و مثال نه علاوه دنیا کې داسې مثال نشته چې هغه باندې عذاب رغلی وي او ما د هغې ایمان قبول کړی وي یو قوم نه هغه ته نه منحه کړی ده فلولا کانت قریه آیا شته داسې بستي آمنت چې هغه ایمان راوړی فنفعها ایمانها او د هغې ایمان رڼنې هغې ته څه فایده ورکړې وي الا قوم یونس سوای د قوم یونس نه یعنی یو طرف ته تاریخ شي چې تاریخ ډک ته دو خبرو نه چې کله چې څو پورې چې دی مخالفت کوي بیا دغسې قوم باندې عذاب چې راشي بیا هغه عذاب چې در باندې وځي نفیس شي بیا د هغې ایمان هم قابل قبول نه ده الا قوم یونس سوای د قوم یونس نه سوای د قوم یونس نه اوس دلته دې کې ډېرې کیسې دي بایبل خپل دې کې لیکلي دي خو چونکې هغې کې چې کم لیکن شوي دي هغه د یونس علیه السلام د وفات ته 500 سال بعد لیکن شوي دي نو لہذا هغه قابل اعتبار نه دي خو دې کې چې کوم روایات علما نه رسي یا صحابه کرام هغې کې دا غدا چې یونس علیه السلام چې کله قوم ته خپل دعوت ورکولو نو د پیغمبر شان دا وي چې پیغمبر آخري ټیم پورې خپل قوم کې موجود وي چې څو پورې الله تعالی طرف نه دته اجازت نه شي مله د دې مثال نبی محترم صلی الله علیه وسلم نبی محترم صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو ملګرو ته چې تاسو هجرت کوي ویلي چې دغه ملګرو اجازت د لاس کې لہذا الله تعالی ورته اشارات ورکړي خود ته یا اجازت نه ورکړي لہذا ټول ملګری رو تللو وتلو په دغه بنیاد باندې کفار مکه ډېر خپه شو چې دا به څه کېږي خو یو وځي موږ لاس نه او دا یو ځای کې جمګټه جوړېږي ګروه به جوړ شي بیا موږ ته مشکلات جوړ شي لہذا رسئ چې دا مشر یې لرې کړلو لرې کړو د رهنمای لرې کړو په د بنیاد خو فیصله شوي وه دلته الله تعالی خپل شان شي چې زه چې چا په سهار وخت ته څوک هېڅ څه نشي یلی دا یو بل حکمت و یو بله نشاني وه خو مګر مقصد دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم په خانه په مکې کې موجود و آخري ټیم پورې چې څو پورې الله تعالی ورته اجازت نه و ورکړی اگر چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت دپاره دوی اوښې ستلي وې اور هغه ته کړي وي یعنی هغه پوه وو خو بار بار به نبی صلی الله علیه وسلم نه ابوبکر صدیق رضی الله عنه پوښتنه کوله چې رایې حکم خو نه ده ملاو حکم به کله رسي یعنی انتظار خو ضرور و خو د حکم انتظار و لہذا نبی صلی الله علیه وسلم ته چې کله هجرت حکم ملاو شو الله نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو بیا هغه تمام هجرت کې د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت هم و د الله طرف نه اور سره د کفار مکه د پر تنبیه هم دغسې صورت یونس علیه السلام نه کو اختیار یونس علیه السلام ته چې کله پته ولګېدل الله تعالی طرف نه چې 3 ورځې بعد به دی باندې عذاب رسي نو یونس علیه السلام از خود
یو اجتهاد واچوه دا خو نه شي چې غلطي کړي وي خو یو اجتهادي غلطي خو چې د خپله دا فیصله وکړه چې به زه به ما نه وځم او دا ته نه ووتلو دا قوم پرې شو حالانکې داسې نه وه پکار دته دا انتظار پکار و چې الله تعالی ما سره څه کوي آیا دا عذاب خلکو کې مشمله یا مو وباسي حالانکې الله تعالی یې چې زه خپل خلک وباسم نو لهذا یونس علیه السلام وباسو بیا دا یو بله موضوع ده چې به یونس علیه السلام ته هم د هغې سزا ورکړه الله تعالی لیکن سزا یې واچوه یعنی یو غی ورته ورکړو تکلیف کې مبتلا شو خو بیا هم یونس بل طرف ته قوم څه وکړو کله چې 3 ورځې تېرې شي یونس علیه السلام خو غیب شو د عذاب اثرات شروع شو چې د عذاب اثرات شروع شو نو یونس علیه السلام قوم یونس لټونې باندې شروع کو چې موږ دا ولټو بس دته موږ بفي غواړو لیکن یونس علیه السلام نه و موجود لہذا دی از خود څه وکړو چې ښځې نر بچي خپل ځناور هر قسم ځناور دا ټول رګړ کو مال او اسباب یو میدان ته جمع کو او هغه میدان ته الله تعالی ته وغورځېدو چې موږ یا رب تا نه معافي غواړو بس دا خبره وه چې الله تعالی دی معاف کړلو عذاب یې ورو ته نه لرې کړلو دی په سترګو کتلو چې هغه د عذاب اثرات لرې شو بیا هغه د بعد یونس علیه السلام راغلو وغیره دا ستره یوه کاغه ده لهذا دلته الله یې چې سوای د قوم یونس نه چې هغوی باندې عذاب فیصله شوی وه خو بیا هم ما هغوی نه عذاب لرې کو لما آمنو کله چې هغوی ایمان راړو کشفنا عنهم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا لہذا هغوی باندې څه وکړو چې ما هغه د حیات دنیا رسوایي عذاب دلته دا ځکه وضاحت کوي چې د عذاب دوه شکل ده یو خو د حیات دنیا د الله دې موږ وساتي او بل د آخرت عذاب هم ده نو دلته چې الله یې چې ما هغوی نه د آخرت نه د دنیا عذاب لرې کړو یعنی مقصد چې آخرت معامله خو د هغوی اعمالو په مطابق ده خو د دنیا د رسوایي عذاب هغوی نه ما لرې کړو عذاب الخزي فی الحیات الدنیا حیات دنیا عذاب متنه لرې کو ومتعناهم الی حین او یو کافي ټایم رسمو دیتا د روی زمین یا د زندګۍ فایدو موقع دیتا ویر کړله او دا قوم چې الله بچ کو دا اصل کې یونس علیه السلام چې و دا اگر چې دا د اسرائیلو نبیو خدا عراق تر استولی و نینوه شهر دا هغه کې اشوریو قوم هغو ته دا استولی و دې وجې نه اشوری قوم ته اوس هم قوم یونس یلی شي دی ته الله ته یونس علیه السلام تبلیغ کو دا د عراق یو ډېر لوی تاریخ کې ډېر لوی ذکر ده د لہذا دا دریا دجله سره کنارې کې ده بیا څه وشو چې بیا د دې د بعد دا یو ټیم رسې غوټي کو خو هغه د بعد دوکې بیا بدعملۍ شروع شي نفرمنۍ شروع شي بیا نحوم یو نبي و هغه یې ورته راواستولو الله تعالی بیا هغه د بعد صفنیه یو نبي و هغه یې ورته راواستولو خو هغې باوجود دی مسلسل خرابوي آخر کار د عراق یو قومو چې هغه بابل قوم سره ملاو شولو او هغه د بابل قوم ولګېدو او د یو بل میډیا یو قوم اپله یو بادشاه د هغه سره ملاو شو هغه بادشاه ته دی لار ویر کړله او هغه بادشاه د دغه قوم سره ملاو شو او په دی باندې حمله وکړه دا یو ډېر لوی طاقتور و ټول هغه باندې د دی حکومت و لہذا دی څه چلو کو چې دی په هغه نینوه شهر کې دی محسوس شو شکست نه شکست یې خو کار خپل شهر ته راورسېدو د دی هغه بدشهي راګرده شه نینوه شهر یو 15 میله باندې د دی هغه دارالخلافه وه یعنی دومره لویه نمای و لوی تعمیرات یې کړي وو لہذا کله بند و بالکل دی هغه ځای محصور شو دی هغه ځای شو ډېره مقابله یې وکړه اوس الله تعالی چې سزا ورکوي څنګه یې ورکوي بل دا طریقه نه وه الله تعالی دریا دجله یو سخته چپا راغله او هغې چپې هغه دیوار مات کړلو چې مات یې کړلو دغه فوج چې کوم دشمن فوج و دا ورناوتلو شهر یې وسېځولو خلک یې پکې وسېځولو دغه